مختلف منازل جوړ کړي دي هغه اسمان چې د دغه صفتونو خاوند دی په هغې د زما قسمې قتل اصحاب الاخدود یو قوم دی چې هغې مسلمانان په ډېره بېدردۍ وجلي دي وی هغه قوم تباه و برباد دی مسلمان چې وجنې مسلمان سره ظلم کوي نو ظاهر کې خلک وی مسلمان برباد او تباه شو الله وی نه مسلمان تباه نه دی دی ما لراغی جنت لراغی تاسو ته ظاهر کې مسلمان تباه ښکاري مسلمان تباه نه دی ستا نه جدا شو ته ورپسې خپې زخم یې جوړ شو نو ته ورباندې دړمن شوې د پلار نه جدا شو نو ته ورباندې دړمن شوې د رور نه جدا شو نو ته ورباندې دړمن شوې معاشره کې یو څو چغې والې وینې ته وبهیدې نو ته ورباندې دړمن شوې دا معمولي تکلیف دی نه پس ماله راځي او زما له چې راشي نه هغې جنت ته ورلېږم نو تباه نه دی زه جنت ورکوم نو تباه نه دی حضرت حمزه غوږونه پرې شو پوزه پرې شوه سترګې پرې شوې مسلې وشوه او سینې وشلېده او زړه ته راووته او په زړه والا هندي چکونه ولګول او اندامونه یې والا په پړي کې واچول غاړه کې واچول لکه د امیل غوندې وګډېده به نو دا موږ نه وایو چې حمزه تباه شو حمزه شهید شو دا موږ وایو حمزه د رسول الله مبارک تره دی او مقدس تره دی او سید الشهدا دی دا نه وایو چې حمزه برباد شو دا نه وایو چې حمزه هلاک شو دا نه وایو چې حمزه تباه شو نه موږ څه وایو چې حمزه شهید شو څه وایو شهید شو او چې شهید شو نو کم خوا لاړ الله لا او دا الله نعمتونو له لاړ او دا نه جنتونو له لاړ نو الله فرمایي چې دا چې کم مړه شو د ظالم د لاسه د کافر د لاسه د مشرک د لاسه کم مسلمانان نو ظاهر کې ته تباه ورته وایې مه وایې تباه دا ما له رالل دا زما جنتونو له رالل تباه هغه دي چې چا مرګونه وکړل قتل اصحاب الاخدود اتباه دي هلاک دي او هلاک دي چې د خدای خیرم زمونږ د خیرې په شان نه ده تباه دي او تباه دي شي اوس دا څوک اخدود څه ته وایي کندې ته وایي کندو والا څوک دی نو علماو د دې متعلق یو درې واقعې ذکر کړي دي یوه واقعه په مسند د احمد کې ده په ترمذي شریف کې ده په مسلم شریف کې ده په نسائی شریف کې ده یو واقعه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا واقعه په خپله ذکر کوي رسول الله مبارک دا واقعه په خپله ذکر کوي چې دا څه واقعه وه او دا څه مسله وه او د پیغمبر علیه السلام نه چې نقل کوي نو یو مشهور صحابي دی حضرت صہیب رضی الله عنه هغه دا واقع نقل کوي حضرت صہیب فرمایي وی د دې آیت متعلق چې رسول الله مبارک او فرمایا نو وی فرمایل ورې ما درته مخکې وی چې مسلم شریف کې هم دا واقع شته مسند د احمد کې ترمذي او نسائی کې شته یو ظالم بادشاه تیر شوی دا بادشاه د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام د زمانې په منځ کې تیر شوی دی او دې زمانې ته زمانه د فترت وایي زمانه د جاهلیت وای پیغمبران قطع شوي پیغمبر نه راته عیسی علیه السلام نه پس بل پیغمبر نه راته د پیغمبرانو تعلیمات ختم شوي او رسول الله مبارک چې د آخر زمانې پیغمبر دی د هغې انتظار کېده لکه اوس چې موږ څنګه انتظار کوو چې مهدي به راځي او موږ انتظار کوو چې دجال دی ورپسې عیسی علیه السلام به راځي دقسې د آخر زمانې د پیغمبر انتظار کېده نو چې پیغمبر نی او د پیغمبر تعلیمات ختم شي نو جهالت راځي نو دې ته دور د جاهلیت وای وحی بنده ده وحی نه راځي پیغمبر بند پیغمبر نه راځي او زمانه د جاهلیت شروع ده نو یو بادشاه دی د هغې بادشاه سره یو جادوګر او کاهن او دا چې کوم بادشاه دی د دې بادشاه خپل نوم خو جدا دی خو په زونواس یوسف مشهور دی زونواس دا دی بادشاه په مشهورو یوسف زونواس او دته به تبع وي ځکه چې دا د یمن په بادشاهانو کې د یمن بادشاهانو ته به دوی تبع وي د هر بادشاه لقب به تبع او د خپل نوم زرعه زرعه د نومو او تبع لقبو او زونواس یوسف باندې دی مشهور نو د سره یو کاهن او جادوګر دی بادشاهانو به دا کاهنان ساتل او جادوګران به ساتل هغوی به ورته د خوبونو حال هغوی به ورته د ستورو حال دا نجومیانو چې داسې به کېږي داسې به کېږي داسې به کېږي اوس هم ځای په ځای دا نجومیان شته دی کاهلان شته او کوډګر شته دا مشهور د ساحرانو د کوډګرو استاذ و امام او ډېر لوی قابل سړی و په دې نجومو کې نو دغې ساحر کاهن دی بادشاه ته وی یوسف زونواس ته چې زه مرم بوډی او که زه مړ شم نو زما دا علم به ما سره قبر ته لاړ شي بل به څوک داسې نه چې دا علم اغي بیا پیدا کی دا ګوري حضور پاک حضرت صہیب رومی ته دا واقع ذکر کوي د نبی علیہ السلام خپل مبارکه واقع ده نو چې زمل شم دا جادوګر وین دا علم به سره قبر ته لاړ شي بل بسو کم نی چې هغه دا علم بیا خلکو ته وخی او یزده کی نو یو هلک ماله وګوره چې زه هغه ته خپل علم وښیم که د سبا مړ شمه نو چې تا سره زما دا علم پروت خو هلک به داسې ګوره چې هغه کې دوه صفت
یو با د هوښیاري قابل بی او دویم به د ښه نسب سره تعلق لري شریف النسب چې د بهتر نسب سره تعلق لري نو چې داسې لکه چې هوښیار او قابل چې دا علم ورته وښیم چې دا زده کړی شي او چې د ښه نسب سره تعلقي نو د ښه نسب والا خلکو خلک قدر او عزت کوي احترام کوي نو د ده به بیا د دې علم پوره ترویج به وشي یو عام غریب کور کې ولکې علم وکړي او د یو عالم په کور کې یو سړی علم وکړي د دواړو منځ کې دا خلک په حقیقت کې خو خدای ته چې څوک نږدې دی هغه وي لیکن خلک بیا د هغه لږ زیات قدر کوي بادشاه دا خبره خوښه شوه او یو خپل خانداني هلکه ډېر هوښیار او قابل هغه یې وله منتخب کړه چې دا هلک هوښیار هم دی قابل هم دی او زمونږ خانداني دی د ښه نسب سره هم تعلق لري نو ورته ویې بچې ته ځه د جادوګر له د راهب له د نجومي له او دا علم ته زده کړه دا هلک به تا هغه نجومي راهب له نجومي کاهن له جادوګر کوډګر له او څه یې زده کول دی به روزانه سهار ته او مازدیګر مثلا راته به په دې لاره کې یو عیسایي راهب و د هغه عبادتخانه وه چې د هلک په دې لاره ځي د دغه عیسایي راهب د عبادتخانې ولیده نو هر ناشنا شي سړي له خوند ورکوي د ویل لکه دا جونګړه کې څوک اوسېږي نو دې ورننوه چې ورغی هغې کې یو بوډا سپین ږیری سړی ناست دی او د الله عبادت کوي دغه بوډا عیسایي دی د عیسایانو راهب دی خو سوچه مسلمان دی هغه عیسایي نه دی چې عیسی علیه السلام ته خدای وایي یا د خدای زوی ورته وایي اوس عیسایانو کې اوس هم راهبان شته خو اوسني راهبان په سمه لار نه دي دا ګمراهان دي ولې ځکه عیسی علیه السلام ته څوک دریم خدای وایي څوک ورته د خدای زوی وایي او څوک ورته نفس خدای وایي وی خدای راغلی دی او په ده کې ننوتی دی عیاذا بالله خو هغه راهب نو هغه په انجیل پوره پوه و هغه په عیسی علیه السلام باندې پوره ایمان و او عیسی علیه السلام ته د خدای پیغمبر او د خدای بنده وي نو هغه سوچه مسلمان و نو دا ماشوم دا هلک چې د سره کېناسته نو د هغې عبادت وله خوند ورکړه نو چې اوس دې لار باندې ځي نو اول د عیسایي مسلمان د راهب سره ناسته کوي او چې واپس راځي د هغه جادوګر نه نو بیا د سره ناسته کوي د ده دا شی خوښ شو خو هغه هم نشي پرېښودی که هغه پرېږدم نو بادشاه به وایي چې ما ته منتخب کړې په ټول رعیت او په ټول قوم کې خرچه در باندې زه کوم په تعلیم خو خرچه هم کېږي ستا مور پلار له ته ګټه کوې د هغې تنخوا ستا په ځای زه ورکوم او راهب او پادري مې مجبور کړی چې تا ته دین او علم وښیي خپل نو ته پکې نخرې کوې نو بادشاه نه هم یارېده خو چې دی به کله بادشاه ته خاندان ته راته نوم به لیټ راته ځکه لار کې به هغه عیسایي پادري سره یې وخت اخیسته او که هغه خپل جادوګر استاد له به ته نو هم به لیټ ته نو دلته به ورته دې غوسه شو ته ولې لیټ راځې هلته به ورته هغه غوسه شو چې ولې لیټ راځې نو ده د دې عیسایي راهب سره مشوره وکړه چې کاکاجي زما خو باباجي ستا دا شی ډېر خوښ دی او ستا دا دین مې هم خوښ دی خو چې تا سره ایسارېږم تا نه زده کړه کومه نو چې کور ته ځم نو هلته راته بادشاه قاري او چې پادري له هغه جادوګر له ځم نو هلته هغه قاري چې ناوخته دی کړې نو ده ورته وی بل څه خو نه کېږي یو خو بهانه به درته وښیم چې کله جادوګر له ورشې او درته وایي لیټ رالې وی کور کې لیټ شوم او چې کله بادشاه له واپس لاړ شي او هغه وی لیټ راشي نو ورته جادوګر سره لیټ شو بل څه علاج شوی نه کېږي نو دې هلک به دا چل ولکاو دلته دین زده کوي هلته جادو زده کوي دلته ایمان زده کوي هلته نجوم زده کوي دلته د انجیل او د خدای علم زده کوي مسلماني زده کوي موږ ورته مسلماني خو زموږ د دین نوم دی خو بهر کې دلته مسلماني زده کوي او هلته جادوګري زده کوي شش و پنج کې دی غریبم نو یو ځل په لاره را روانو او په لاره یو لوی حیوان دی ځنګلي او لارې بنده کړې شرمخ دی زمری دی هر څه شی چې دی خو نبی علیه السلام مبارک ورته یو دابه یو حیوان ویلی دی یو داسې حیوان دی چې ټوله لارې بنده کړې خلک هلته م ولاړ دی او دلته م ولاړ دی او شارع عام کې دی نه څوک په داسې ورتلی شي یریږي او نه څوک په هغې راتلی شي او غزار هم پرې نشي کولی غزار کې خو درپسې حمله کوي چې دا هلک راغی ویې کتل دی خو هم جلوس دی خو هم جلوس د دنیا خلک دی هلکه داسې چل دی دا جي ځنګلي څه شی راغلی دی او په دې لار کې هم لاس دی نه ځان له قول هم نه شو کړه قو راباندې حمله نه کړي هغه خلک هم غزار نشي کولی که غزار کې په حمله نه کړي او په غزار به څنګه وکړي په کاڼي خو شی نه وژلېږي غزار خو په کاڼي ولګي که نه نو په کاڼي به ولګي نو زخمي به هم نه شي در باندې به راغر وي بیا به څه کوې لوی مصیبت دی دې هلک وی راشه مقراله زم په شش و پنج کې ما چې دا ملا صاحب په حقه دی د عیسایي او که هغه جادوګر په حقه دی ظاهر کې خو راته دا شی ښه ښکاري جادوګر خو مشرک دی کافر دی اخو یو خدای نه مني وی دی خوا شي خلک اخوا شو
چې خلک اخوا شو نو دې هلک دا کاڼی راواغېست او چې کاڼي اوچت که وی بسم الله او په دې زړه کې څه وی یا الله که دا راهب په حق ای که نه دا عیسایي دا ملا صاحب که دا په حق ای نو خدایا په دې کاڼي دا شی چې ولګي او مړ شي او که دې په حق نی او هغه جادوګر په حق ای نو بیا په خدای مه وجنه اوس به پته ولګي چې کوم یو په حق دی نو د چې کاڼی څنګه اوچت که الله که دا پادري په حق ای که نه دا راهب نو دا شی مړ کې چې کاڼی اوچت که او کاڼی شغال که په ټس باندې هغه حیوان په دا سر ولګېده او لتې وټکولې مردار شو اوس په کاڼي په سر لګېدل هم ګرانه خبره لرې ځای نه ولي نږدې خو نه دی ورسره او بیا د هغه مړه کېدل هم څه وړه خبره نه ده خو بس الله پاک دا کاڼی د هغه زمري دپاره داسې کوي لکه چې په ټوپک یې یو سل ډزولی او بس ساتې وکړي په دې زمرو خلک په ټوپک هم ډزې کوي او مرې نه راغورځېږي نه دې کې دومره وازګې مازګې وي هغه لتې وټکولې او بس مړ شو او ټولو خلکو ته لار ازاده شوه او خلکو خو دې نه نه دي خبر چې دا هلک د دې ملا صاحب نه څه دین زده کړی دی انجیل شریف یې زده کړی دی د مسلماني زده کړې ده نو خلکو چیغې کړې غلام جادو زده کړی دی هلک هلک جادو زده کړی دی خلک وایي دا بادشاه جادوګر له لېږلی دی هلکه کمال وشو جادو یې زده کړه او څه ناسه کار یې وکړه وګوره که نه جادو وګوره که نه نجوم وګوره کهانت که نه هلک دی او لږې ورځې لاړ او بیا دې دونه شی زده کړه چې دا دې ټولو خلکو ته یې لار وکړه په یو ټس باندې هغه لوی شرمخه او هغه لوی شی هغه مړ کړه نو خبره ورو ورو خورېدې دې غریب خو غږ نه کوي چې شی یې لاوړی دی شی یې لاوړی دی دا جادو نه دی وجلی دا نجوم نه دی وجلی دا خو زما رب مړ که الله اکبر او کوم رب مې مړ که هغه رب چې هغه په لاره کې هغه پادري د کوم رګ عبادت کوي دا خو هغه مړ که خو غږ نه کوي که ویم نو جنجال جوړېږي واقعات داسې وشو واقعات چې خلکو یې څه خو زده کړي دي نو چې نن سبا هم چاته پته ولګي چې داسې زده کړي دي نو بیا د دنیا ورپسې راماتې څوک ما دمه چوه څوک یې سخت کوه څوک یې تعویض کوه دا جنجال جوړ شي دنیا را خطا ده او څوک وایي برګي مرض مې دی هله ما باندې دم واچوه څه خو دې زده کړي ما له علاج وکړه هلته بل راځي د هغه سترګې ړندې دي په ما دم واچو چې خدای مې جوړ کړي هلته بل را خطا دی زه خوشحال یم په ما دم واچو چې خدای مې جوړ کړي ما له څه علاج وکړه هلته بل را خطا دی زما خو د جوزام بیماري ده هډوکي مې رجېږي د کونډو دړ مې دی د خلاصو خپو دړ مې دی هله شا به ما له علاج کوه دا هلک هغې راهب سره هغه چې کومې اصل استاد د پادري سره میلاو شو وی دغه واقعات وشو او ورته وی بچې وی د ما نه اوچت شوی کله شاګرد د استاد نه اوچت شي کله مرید په مرتبه کې د پیر نه اوچت شي خواري وکړي محنت وکړي بچې ما نه خو اوچت شوی خو یو خبره درته کومه هسې نه جنجال کې مبتلا نشي ازمایش کې مبتلا نشي نو که په ازمایش او جنجال کې کله مبتلا شوې د خدای خاطر وکړه مونږ ونښیې ګیرېږي به بیا هغه ته پته و چې بادشاه مشرک دی کافر دی بادشاه خو خدای نه مني سر نه خدای نه مني بادشاه کافر دی او دا سړی خو چې دا غزار وکړي خو مسلمان دی نو دا جنجال به جوړېږي نو درته وایي چې دا مسلماني درته چا ښولې ده نو دې به ما ښایي نو هغه ورته وایي چې ګورې لکه خدای دپاره مونږ ونښیې ازمایش مصیبت به راځي خو مونږ ونښیې هغې نو ستا جي تا ولې ښې کسان وله راځي او دمونه چې یو سلسله روانه شو او د خلکو دا خیال دی چې دغه جادو زده کړی دی ملا صاحب نه خو نه دی خبر چې د هغه نه څه زده کړي دي نو د بادشاه په دربار کې یو اهم سړی په سترګو ړوند و نابینا و په دواړو سترګو او سړی اهم سړی هغه د مټه هغه ته چا الوي ورو پروپاګانډا و شو 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 چې هغه ته چا الوي ناوله راغی لاس نیولې چا راوست هلکه زه خبر شوم چې تا علم زده کړی دی نو زما سترګې ړندې دي او په ما دم واچو که خدای مې جوړ کړي خدای نه که زه جوړ شم دم واچوه که زه جوړ شم دا هلک ورته وایي چې زه خو جوړول نه کوم او نه جوړول زما کار دی وی دا د چا کار دی وی دا د الله یو دم د باندې اچومه خو چې کوم رب دې جوړ کړي په هغه به ایمان راوړی دا اوس چې کوم رب دې جوړ کړي ایمان به پرې راوړی وړونو وی چې بلکل به په ایمان راوړم خامخا چې زه جوړېږم او زه په دنیا ینم زه په دا رنګونه ینم دا رنګونه چې دا شین دی او دا سور دی او دا سپین دی بشیر جان ته مې لکه ته چې ړوند دی دا په لکې سار مان دی بشیر جان وایي چې د دې یو ارمان خو شته هغه شته خو دا اوس بوډا دی هغې نه ووته نو ما وی چې پسه دې پړه ارمان دی یاره وایي چې دا شین رنګ به څنګه وي او دا سور به څنګه او دا سپین به څنګه او دا تور به څنګه واقعي ما وی دا په لاس خو به نرم او ګرم معلوم کی یخ به معلوم کی اواز خو به په غوږو پېژنې چې دا د پلان کې اواز دی لیکن واقعي دا شکلونه او رنګونه دا په سترګو معلومیږي او سترګې واقعي د خدای نعمت
خدای دې په دې خوشاله شي. رسول الله مبارک فرمایي چې د چا نه سترګې والم او دې پې صبر وکړي د دې په عوض کې به جنت ورکړو. نو هغه ته وایي چې کوم رب ته سوال وکړم او تا جوړ کړي هغه رب به ومنې؟ اړون وایي بلکل. هغه هلک په دې ړوند باندې دم واچو، یا الله ته خدای جوړ کړې. خدای جوړ کړ، چې جوړ یې کړ ړوند مسلمان شو. بادشاہ ته اطلاع ورسېده چې هغه د فلانکي هغه ړوند وزیر زوی یا د وزیر رور یا ستا رور د اهم سړی و د بادشاه د خاندان هغه خو جوړ شو. ښه تی راوله چې بویه ته وله وی دا چا؟ دغه هلک. نه زه لږ تېر وتم. دا چا جوړ کړې؟ وی دا رب. رب څوک دی؟ زما الله. وی خدای خو دی. بادشاه ورته وی وی نه ته نه هغه رب دی چې زما د سترګو د جوړوالي او د ړوندوالي مالک دی. هغه رب دی چې د اسمانونه پیدا کړي دي، هغه رب دی چې د ځمکې پیدا کړې ده، او هغه رب دی چې د نهرونه او دریابونه پیدا کړي دي، هغه جوړ کړی. دا معامله د سره چا کړې ده؟ دا راته ووایه. وی دا هغه هلک. بادشاه فورا اړ ورکړه هلک راوړ. چې هلک یې راوسته او ځان ته دا هلک حاضر که، دا چې کوم د جادو پسې لېږه. او دا هلک نوم عبدالله ابن تامر، د پلار نوم یې په ت سره تامر او نوم یې عبدالله. ورشه یې رایوله. چې رایوسته ورته یې ویل چې ښه بچې جادو دې لکه چې زده کړي ما خو لېږلې وې باباجي نه دې هر څه زده کړل. ګوره سړی دې دم که او جوړ شو، چل دې زده کړی دی. وی دا خو ما نه دي جوړ کړی. دا چا جوړ کړی دی؟ دا رب جوړ کړی دی. څه دې وې؟ او کنه رب جوړ کړی دی. وی رب خو دې ځیم. وی زه پیزه نه. ته پس رب یې؟ ته رب نه. رب هغه ذات دی چې دا ټول کائنات او ځمکې اسمانونه او تا او ستا پلار یې پیدا کړي. بادشاه وی دا ړوند چې جوړ شو دا هم جیل کې واچوې او دا هلک هم جیل کې واچوې. او چې کله تحقیق شروع شو انویسټیګیشن چې دا چا دا څیزونه خولی دي، نو بیا خو سړی نشي ټینګېدی. نو هغه راهب یې وښو، پادري یې وښو چې دا خو پلانکي پادري راته راچل خولی دی. بادشاه پادري راوست وي دا ټول روانې ستا دی. دا جنجال تا جوړ کړی دی، خو ما جادو له لېږه او تعالی کې راټینګ که او خپل څیزونه دې ورته وښول. نو د پادري متعلق وی اډر وکړه. وی دا دې وتړی او اره والا په سر کېدی وی اره یې کې تر وی خپول. نو راهب غریب خو یې ارک په دا سر باندې ورته اره کېښوده او تر خپو پورې ارک او نیم یو خوا غورځو نیم بل خوا غورځو. د مارونو قسم دی که تاسو نن میډیا وکتله که او بالخصوص دا سوشل میډیا ورته وایي که دا کومه میډیا ورته وایي دا ستاسو فیسبوک میسبوک والا، نو دا یاد نن په برما کې تازه کېږي. دا یاد نن برما کې تازه کېږي چې ما واورېدل چې ګاډي پورې ولې یو خپه وتړي او بله نو په دا میندې نیم کې او ټیکټر یې پې د پاسه ګرځوي ویې تړي د پاسه پې ګرځوي او پارو باندې یې رکوي. او هغه تکلیفونه مسلمان ته نن هلته میلاویږي چې انسان په حیثیت د انسان د هغې برداشت هم نشي کولی. مسلمان خو لا ډېره لویه خبره. نو راهب یې راوست هغه له خو یې په سر باندې اره کېښوده، هغه یې په میند دوه ځایه کړه. او دې هلک ته یې وی عبدالله ابن تامر ته وی تا هم نه پرېږدم، خو تا سره یو بل چل کومه، تا د غره رارغړومه چې سم دې ډکرې ډکرې کړم او لاندې د غر په ویښ کې به پروت دی چې دا مارغان دې دا غوښې وخوري. نو پولیس پوج لی ورکوي دی بوځې پلان کې غر ته او چې د غر څوکې ته وخېجوې نو دې کور کې لاس پې ولو تړی راویر غړوې چې ښې دا وجود ټوټې ټوټې شي او دا کاڼي دا سر او دا مخ ښه وډبئ او لاندې دې ویښ له راشي او په دا ویښ کې زخمي پروتې ټوټې ټوټې او دا مارغان ته دا غوښې وتښتې چې دې څنګه به راوخېجو د غر سر ته. نو ګوره ژوند او مرګ خو مونږ وایو چې د چا په لاس کې دی؟ د چا؟ الله لاس کې. الله په دې غر یو زلزله راوست او داسې جړق پې راغی په غر باندې چې دا هلک په کوم تیږه ولاړو هغه ځای نه منړقېده او چې هغه کوم پوج او پولیس په کومو کاڼو ولاړو هغه ټول لاندې وښویدل، ټول غر شو دی بچ پاتې شو. چې واپس راغی بادشاه وی څه چلو شو؟ وی دا چلو شو. وی ښه دا اوس پته ولګي دا خو یو اتفاقي زلزله وه، ته بچ شوې مړه شو. وی داسې وکړې دې بوځې او جمدې جاړې دریاب ته ورغورځوې چې دا غوښې مارغان وخورو. پولیس ته یې ورکړه او په کښتۍ کې یې کښېنه چې خله دریاب منځ ته شی چې دې رونخېږي غاړې ته نو ورشغال یې کړې چې دریاب منځ ته شو الله پاک ټوټې ټوټې کړه کښتۍ
او چې څومره کشته غرق شوه چې کوم پوج پولیس وسره ور ټول دریاب ته پرېوتل مړه شو او دې په یو تخته خدای بچ غاړې ته راوست الله مدد کوي دا ګوره منګړت قصه نه ده ما مخکې حواله درکړه رسول الله مبارک فرمایي صهیب رومي ته نقل کړي او د حدیثو مختلفو کتابونو کې ده چې واپس راغی بادشاه وی چې نه دې پرېږدم وجدم خو دې خامخا هلک وی بادشاه سلامت خپل خلک مه وجنه ما نشي وجلی ما نشي وجلی هغه ستا به مري او که خامخا مې وجنې نو زه درته یو چل ښیم هغه چل وکړه یو چل درته ښیم بس هغه چل وکړه وی څه چل وکړم وی ما یو اونې ته وخېجوه ومې تړه او یو غشي به راوالې او په هغې به مې ولې خو هسې نه دا به ورسره وی چې بسم الله رب هذا الغلام د خدای په نوم دی ولم کوم خدای یاره دی الک رب دی د دې الک چې کوم رب دی نو په هغه نوم دا ویشتل کوم نو دا یو علاج شته بله نشته بادشاه وی راشه دا یو ښه دی خو چې دا لرکم سړی لرکم خدای وی بیا به راته خلک ګیام نه اچوي بیا به څه کوي نو بادشاه او چې کله مې ولې نو یو خلک به راغونډی مخلوق به ټول راغونډ کې بادشاه وی چې دې خبره کې وزن شته مخلوق به راغونډ کړم نو چې دې مړ کړم نو خلک به ویریږي د دنیا خلک یې راغونډ کړل راشه هغه هلک وجلی کېږي کوم هلک چې د بادشاه خدای نه مني کوم هلک چې ځان ته وایي چې زما رب شته دی اوچت کو یو ونې پورې وتړه او بادشاه غشي راواغېش په خپله وی ګورئ چې وجنم یې که نه وجنم چل خو ورته هلک په خپله خولې او چې غشي راخ کوي بسم الله رب هذا الغلام زما دې په هغه الله باندې د هغه نه مدد غواړم چې کوم د دې هلک رب دی او چې غشي ووایي ټاس چې دا غریب په دا سڼې ولګېده هغه ورته چل خو په دقه سڼه ولګېده او چې په سڼه ولګېده نو سڼه باندې چې خو چې غشي وردن نه شي خو مازغو ته رسېږي نو غریب شهید شو وفات شو خو چې دی شهید شو وفات شو نو خلکو ویل لکه دا هلک خو په رښتیا و دا خو رښتونی دی او د دې هلک رب خو په رښتیا شته نو خلک ټول مسلمانان شو دړادړ په هره محله کې 20 مسلمانان په هره کوڅه کې 10 مسلمانان په هره محله کې 240 مسلمانان بعضې پکې کافر هم پاتې شو خو لګیا د اکثریت مسلمانېږي هلک په حق او جي هلک په حق او دا دې ګوره چې هغه ټکي واغې چې د هغې الله نه مدد غواړم چې د دې هلک رب دی نو دا بادشاه رب نه دی که نو بادشاه ته چې هغې د یو نه یارېدې دنیا مسلمانه شو اوس به څه کې بادشاه ظالم و بادشاه اډر وکړه پولیس فوج ته وی په هره کوڅه کې خندق وکنه وی په هره محله کې خندق وکنه وی نو خندقونه یې وکنول او چې دا کم مسلمانان دي او د دې غلام د دې هلک رب مني نو ورته ووایه که واپس خپل دین ته راځي او دا نوي دین پرېږدي خو مې وجنې او که نه پرېږدي نو اور بل کې په دې خندقونو کې او د هلکان پکې ور دا مسلمانان پکې ور اور یې بل که اور خندقونه یې وکنول او خشاک یې پکې واچو او ښه مضبوط اورونه یې پکې بند کړل ښه مضبوطه او دغه مسلمانان یو یو بیا راغېسته او په اور کې به یې غورځاو 100,000 مسلمانان یې شهیدان کړل دا د یمن د نجران علاقه وه نجران اوس سعودي حکومت کې دی د نجران نه پورې غاړه یمن دی خو هغه زمانه کې دا نجران دا د یمن حصه وه د یمن د نجران حصه وه نو 100,000 کسان دا یې غریبانان شهیدان کړل او چې کوم د ده په دین باندې نو د ده په دین و د بادشاه هغه یې پرېښودل یو کس پکې و دوس یې نوم دوس هغه وتښتېد مسلمان و خو وتښتېد باقي یو مسلمان پرې نه ښود ټول شهیدان شو یو کس پکې و دوس او تښتېد شام ته مسلمان نو قیصر روم هغه سره ملاقات وکړو او ورته ویل چې دقسې هغه څه عیسایي و قیصر روم په دغه وخت کې څه عیسایي و ورته ویل چې دغسې هغه کم خلکو رب منه الله منه نو هغه خو هغه ذونواس بادشاه مړه کړل ټوله نو هغه وخت کې هغه سوچه مسلمانان لکه سوچه عیسایان به ورته ووایو سوچه عیسایانو او قیصر روم هم عیسایو نو قیصر روم پې برهم شو هغه وی ښه زما د دین خلک ولې 100,000 مړه شو نو د حبشې بادشاه نجاشي به یې ورته وی هغه ته خط ولېږه وی فټافټ په نجران باندې حمله وکړه او دغه بادشاه سره د کافرانو مردار کا ختم نو نجاشي بادشاه لاړ هغه ور باندې حمله وکړه چې حمله یې وکړه نو چې څومره هغه یوسف زونواس بادشاه کافر هغه او د هغه چې څومره قوم ټول یې مردار کړل ټول ختم او دا بادشاه دې په کښتۍ کې وتښتېده دې دریاب کې کښتۍ کې کېناست وتښتېد چې وتښتېد الله هغه په هغه کښتۍ پې الوړې کړه او په هغه اوبو کې خدای هغه غرق کړه زما وروڼو مسلمانان خو ظاهر کې ما وختي درته خبره وکړله چې خلک ویل لکه مسلمانان غرق شو خلک وایي د برما مسلمانان غرق شو تباه شو یاره موږ وایو ټیک ده
ظلم وسره وشو زیاتې وسره وشو خو په حقیقت کې چې یو مسلمان د یو کافر د لاسه مړ شي نو دی چا لدي الله لا او چا لدي خدای لدي دی خدای لدي او دی الله لدي مړ چې وشي که نه مړ مونږ خفه یو د چا ورور مړ شي خفه یو ورپسې یقینا پلار یې مړ شي خفه یو ورپسې زوی یې مړ شي خفه یو ورپسې خور یې مړ شي خفه یو ورپسې خاوند مړ شو خفه یې ښځه مړه شو خفه یې ولې خفه جدا شو که نه خدای خبر کله ملاقات کړي په دې جدایۍ باندې خفه چې خدای دې خو مانه لاړ خدای خبر چې کله به ملاقات کېږي قیامت کې به کېږي به کله به کېږي او خدای خبر چې دا رانه لاړ چې دا به دوزخ ته تللي که جنت ته به ځي او چې زه به ورپسې جنت ته ځم او که دوزخ ته به ځم په دې باندې خفه لیکن ولې موږ دنیا کې یو بل نه جدا شو لیکن د الله نظر د انسان په دنیا نه دی د الله نظر د انسان په آخرت دی او پرېږده دنیا کې تکلیف دې م راشي لږ دی پرېږده دنیا کې سزا دې م راشي لږه ده پرېږده دنیا کې یو بل نه جدا دې م راشي جدایي دې م راشي خو دنیا به شي خرکشي که نه زه ول آخرت څه کوم هغه ډېر ژوند دی انا ختمېدو والا ژوند دی نو د الله نظر د انسان په آخرت دی نو الله هغه څیز ته ګوري چې آخر د چا دپاره ښیي او بنده چونکې تعلق دنیا سره دی نو زه هغه څیز پسې خفه کېږم چې دنیا کې رانه کم شي ګډوډ شي دا فرق نو هغه مسلمانان 60 زره په اور وسوځېدل غریبانان خو کم خوا لاړل جنت ته او چې چا هغه ظلم وکړه اصحاب الاخدود الله په خپله وی قتل اصحاب الاخدود دا تباه شو اچھا چې اور النار ذات الوقود چې چا اور بل کړی دی هغه تباه دي څو ورځې پس په نجاشي بادشاه راغی په ټولې ریس منې سکل ختم یې کړل او هغه بل بادشاه چې هغه بچی په دریاب کې غرق هغه خدای بچ کړه دریاب نه لیکن نجاشي بادشاه چې په حمله وکړه کشته ته تختې د ټیزن په دریاب کې غرق شو